اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو وار بیا اڅکزي صاحب پیج باندې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د کرونا دا مرض راغلی دی، نو زموږ سره نن بیا یو مهم دروند میلمه موجوده دی. تاسو ویډیو سره شیر کړئ. زموږ د نن میلمه ګران قدرمن یو دانشور، یو عالم، د جماعت اسلامي سابق امیر د بلوچستان عبدالمتین اخونزاده صاحب دی. د هغه څخه به موږ پوښتنه کوو. امین الله مسکان صاحب، وعلیکم السلام. ستاسو د سوالو جوابونه به درکوو، ستاسو کمنټونه به پر سکرین درو. کوشش کوو چې سید علي اڅکزی صاحب، محمد غوث همدرد صاحب، ارباب نصیب الله کاسي صاحب دا ټول زموږ سره راشي، نو به موږ کوشش وکړو چې پر لیند راواخو عبدالمتین اخونزاده صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عبدالمتین اخونزاده صاحب د اڅکزي صاحب پیج ته ښه راغلاست درته وایو. وعلیکم السلام. اڅکزي صاحب خیر یاست؟ الحمدلله خیر خیریت دی، الله دې خیر نصیب کړه. عبدالمتین اخونزاده صاحب، موږ ستا کور ودانۍ وایو، ستا مننه کوو چې زموږ پروګرام له تشریف راوړئ. نو انشاءالله د ملګرو کمنټونه به هم بیا ته پر سکرین وینې، سوالونه به هم لیکې. موږ به د کرونا پر حواله باندې هم خبره کوو او د هغه رقم به پر علاقایي مسایلو هم خبره کوو. ته زموږ یو قدرمن شخصیت د جماعت اسلامي د بلوچستان امیر اوسېدلی. نو اول سوال به موږ تاسو دا وکړو اخونزاده صاحب چې هیا دا کرونا چې اوس په دا کومه وبا راغلې ده، دا په دنیا کې خورا ده، دا قدرتي ده که مصنوعي ده ستا په ذهن سره؟ اڅکزي صاحب، الله مقدرمن کا شکریہ ادا کوم ستا او استاد او ستا ټولو مینوالو ته او کتونکو دوستانو ته. کرونا یو عالمي مشکل دی. ویسے خو انسان سیڅونی مادي ترقی کړې ده او د ساينس عروج ته تللی دی او اسانیانې پیدا کړې دي، نو دونې ځان ته تکلیفونه او مشکلات هم پیدا کړي. کرونا لغه مشکلاتو زه دا ټیم یو ډېر لوی عالمي آفت دی او بظاهره خدا یو جرثومه ده، یو جراثیم دی، یو وایرس دی، لیکن ظاهره خبره چې دنیا 200 ملکونه نیولي دي او په کروڑاو بارباو انسانان دا ټیم په کورو کې قید دي او د ژوند ټول معاملات چې دي د دنیا هغه دا ټیم یو قسم ته و بالا دي او ګرد جام سوي دي. نو دا د انسانیت لپاره له یوه حوالې زه خو یو ازمایش دی، یو امتحان دی. او ریپورټونه وایي د دنیا چې کوم هوښیار خلک دي یا میډیا ده یا تحقیق کوي، هغه وایي چې دا پیدا کرده یو د انسانانو یو بیماری ده او جراثیم دی. لیکن په دنیا کې خدا ټیم خبرېږي، زموږ په وطن کې، په پاکستان کې، په افغانستان کې، ایران یې مخکې ډېر متاثره کړی او چاینا یې متاثره کړه، نوره دنیا. نو وبا ته خو به د وبا په نظر ګورو، هغه خو څه قوم نه لري، ژبه نه لري او مذهب هم نه لري. دغه دپاره هېڅ کم احتیاطونه دي، بس هغه یو واحده لیاره ده چې احتیاط به کوو او همت به کوو او د ژوند کوم زموږ ترتیب ته اوس روان وو. نو دا یو اول الارمینګ دی، یو اول اعلان دی د انسانانو ژوند به اوس بدلېږي. اگر چې زموږ وطن مخکې هم داسې ډېر له امن له حوالې د ترقۍ له حوالې داسې ډېر آباد وطن نه دی. زموږ تهذیب او زموږ دستور او دود او زموږ مذهب او عقیده او عزیزي او قرابت دا خو ډېر درانه دي، لیکن د جنګو مرکز دی زموږ وطن او دا ټوله خطه او دا د غربت مرکز دی، د پسماندګۍ او د بې تعلیمې ورځې بې هنري ورځې مرکز دی. نو موږ په هغه شپو کې هم وخت نه سوی تېرولی او که اوس د کرونا یو میاشت یوه نیمه میاشت کړي، نو دا خو هر سړی په کور کې بند هم دی او پریشان هم دی.
حالانکه کور خو د ژوند تر ټولو د مینې ځای وي، د خوند ځای وي، د آرام او د سکون ځای وي. لیکن که انسان جبري تور وتړل کړي نو بیا انسان دا مشکل محسوسوي چې زه څه وکړم. نو زه یوه خبره خو دا کوم چې موږ له دغه نوي دنیا له تهذیبه سره خپل کورونه بدل کړل، کورو ته وخت نور کوئ. نو په مزاج کې هم لږ توندي ده، لږ سختي ده، له زنانو سره هم، له کوچنیانو سره هم، له محلهدارو، له همسایګانو سره هم. یو کار خو باید د کرونا په شپو کې دا وکړو چې لږ په مزاج کې نرمي پیدا کړو او لږ مزاج بدل کړو، لږ حقایق ته غوږ کېږدو. که دنیا بدلیږي، آفتونه راځي، وباوې راځي، دا یو بیلجوکل وار دی، عالمي جنگ دی. دا اوله حربه ده چې د دنیا 200 ملکونه او پاربا او انسانان او ټول کاروبار یې بند کړی دی. پر مخ به څه کړي دا هم ډېر مشکلات لري. نو پښتانه یا د وطن خلک یا مسلمانان که مزاج او ځان نه کړي ورسره بدل، نو الله د فضل کې بیا خو مشکلات ډېر دي. عبدالمتین اخونزاده صاحب، موږ به زموږ د یو اس ای سره ملګری ارباب نصیب الله صاحب راواخو، هغه به ستاسو سره یو پوښتنه رښتنه وکړي. دی چکسي صاحب، ارباب نصیب الله صاحب، خوش آمدید، ویلکم، ښه راغلاست ورته وایاست. چې زموږ د نن میلمه د جماعت اسلامي سابق امیر د بلوچستان عبدالمتین اخونزاده صاحب دی. که چیرې تاسو د یو مرکه یو سوال ته لري د ده سره. بالکل، ډیره مننه عاشقزی صاحب کور ودان او عبدالمتین صاحب کور ودان چې نن دا ښه سولو چې ستا برته ملاقات سره تاسو سره وسولو. نو دغه شی خو فلحاله شروع دی، اوس اصل کې دا رنګه دی چې دا مختلفه شیان دي، دا یو څو شیان دا رنګه دي چې به طور سیاسي کارکن او سماجي کارکن یو څو شیان دا رنګه دي چې په هغه به موږ هم سره خلاص کړو چې څه رنګه دی. اوس که چیرې زه یو شی واضح کړم، بیا د هغې بعده که یو سوال خواته راسمه، نو دغه ټایم په ټوله دنیا کې مطلب هر حکومت چې دی دغه اعلان کړی دی، هغه وایي که ډاکټران دي، که ساینسدانان دي، یا که دغه رنګه چې کوم یو څو نور دا رنګه خلک دي چې یو شي باندې تجزیه یې کړي، د ریسرچ یې کړی دي، نو هغه د مخ ته راسي شیان دي راوړي. نو زموږ بدبختي دا ده چې دا ټایم په پاکستان کې چې په کوم طریقه باندې ډاکټران ذلیله شوي دي او د هغه رنګه نه خو دوی ډاکټران پرېښي دي، نه ملایان پرېښي دي، نه مفتیان پرېښي دي، نه عالمان پرېښي دي. هر هغه سړي چې خبره کړې ده، یا خو هغه وشتلی دی، یا هغه په جیل کې بند کړی دی، یا ذلیله کړی دی، په روډو باندې راغورځولی دی، یا په جیلو کې بند کړی دی. بیا د هغې بعد برته دوی پریشر اچوم دپاره برته هغه خلک چې کوم زما عزیز ستا عزیز راواستوي موږ له او موږ ته ووایي چې ته دغه هړتال ختم که. نو اوس دغه بنیاد باندې که سړی ورته وګوري چې کوم ورته ویل کېږي دغه وبا چې څرنګه تا ذکر وکړلی چې دا وباوې پیلاو سوي دي، نو په ټوله دنیا کې دا ټایم دا خلک خپل حفاظتي تدابیر دپاره یو څو شیان استعمالوي. دا وبا دا نه ده چې مطلب اول وار راغلی ده په دنیا کې، په فصل واره نور هم دا رنګه وباوې راغلي دي، خو څو شیان ارباب صاحب که چیرې د سوال په خوا راسو په اخر کې به بیا پوره ډسکشن پکې وکړو. بالکل عبدالمتین صاحب، خالد زما سوال دا ولو چې آیا حکومت په دې معامله کې سنجیده دی که نه دی سنجیده، چې څرنګه دوی وایي چې موږ د خلکو دپاره ډېر همت کوو او تی لاکډاون وکړي، نو دوی د حکومت دپاره کوم طریقه جوړه کړې ده، د خلکو دپاره کوم ذریعه جوړه کړې ده چې خلکو ته مرسته ورکړي او دوی دا لاکډاون کامیابه کړي؟ د عبدالمتین اخونزاده صاحب نیټ زما خیال کمزوری شو، ته خپل ډسکشن جاري وساته ارباب صاحب. بالکل، نو اصل کې دا رنګه دی چې کوم عاشقزی صاحب نن سبا چې زموږ کومه مسله ده هغه دغه را روانه ده چې زموږ په علاقه کې هر هغه سړی چې بشعوره دی، سنجیده دی، هغه دا ټیم ډېر پاتې روان دی. نو متین صاحب ما دا پوښتنه کوله، آیا چې کوم حکومت دی هغه یو لایعمل جوړ کړی دی که چیرې دوی دا لاکډاون وکړي، د هغې بعد د خلکو دپاره دوی کوم ریلیف ورکړی دی؟ آیا دوی د خلکو سره یو مرسته کوي که نه کوي؟ ارباب صاحب هرکلی درته وایم، الله مو خوشحاله او عزتمند ساته. ما ستونې ستا سوال واورېدی، ته د حکومت د احتیاطي تدبیرو متعلق پوښتنه کوې.
د بلوچستان په صوبه کې خو حکومت فعال دی لیکن له بده مرغه څو نشه کارکردګي او د اعتماد وال کارکردګي سپکار وه هغه زموږ د صوبایي حکومت نه ده او لاکډاون خو دی خلک هم له هغه سره نه دي پوه پکار و چې موږ صوبایي حکومت ته دا تجویز ورکړی و په خپلو مادري ژبو کې او د مصرانو په ذریعه باندې دا بیا دا د ډاکټرانو څخه اوس پیښه وسو په حکیم دا مشکل و د صوبایي حکومت په کې د سنجیدګۍ مظاهره غرنګه نه وکړه کوم چې د حالاتو تقاضا ده او کوم مشکل چې د ټول انسانیت ده نو دغه سیس کم امدادي کارونه دي یا کم خلک په مشکل کې د لاغو سره مرسته ده دغه د پاره یو داسې آباد میکانیزم یو داسې کار سي هغه خلک مطمئنه سي او اطمینان محسوس کی دا خو نه دي سوي د بلوچستان حکومتونه همیشه کمزوري او داسې اوس کم حکومت دی دا هم اگرچه مشکل حالات دي لیکن زموږ چې کوم حکومت دی هغه نظامي طور او د ویل پاور له حوالې او د عزم او د فیصله سازي له حوالې ده ویسے هم کال یو نیم کال 2 کال سے پیریډ را تر کړی دی هغه کمزوري تر سوی دی لیکن اوس خو بداش کو کې بهرحال ډېر د مشکل شکار دي لیکن ظاهر ده د سیاسي بحث په حکومت دی زموږ غواړي او موږ خپل مدد او تعاون هم سره شریکو چې صوبایي حکومت پر پښو ولاړی او مضبوطی او خلک ته حوصله ورکړي او کار ودان کړي نو زموږ ارزو امید او د خلکو توقع خو دغه ده چا سره چې اختیار دی فیصله خو به کوي چې چا د تعاون غواړي د چا مرسته غواړي د چا مشوره مني نه مني پر ښه لاره ځي یا خدا نه خواسته به دا مشکل کې پر بده لاره هم روان شي نو زه نه پوهېږم ارباب صاحب او اڅکزي صاحب خو دواړه ماته په آنلاین نه ښکاره کړي دا کوم مشکلات دي په هغه کې یو لاره جوړول او دا د سیاسي ګوندو یا د حکومتو عمومي کار خدا دی چې هغه په عام شپو کې خدمت وکړي او په مشکلاتو کې زیات عزم پیدا کړي په کوټه کې دا مشکل دی د ډاکټرانو سره کومه پیښه وسوه دا هم ډېره دردناکه افسوسناکه واقع وه او الله د فضل کې که نور مشکل زیات سي نو دغه په نتیجه کې د حکومت کارکردګي خو کمزوری معلومېږي دغه دی کله کله سکرین چې دی هغه ستا ارباب صاحب او اڅکزي صاحب سیستم زما په لاس کې دی نو چې ستا خبرې موږ سکرین ستا سکرین پر مخ راوړو نو دته موږ یې وینو موږ پر بیک ولاړ سو موږ یې وینو موږ دالت یو نو زموږ سره زموږ سینیئر صحافي سید علي اڅکزي هغه موږ جوین کو هغه به هم راپورته کو چې هغه کوم سوال لري هغه په تیاری اخته دی نو د سمان یو زه سینیئر صحافي زموږ ډاکټر عبدالله هلال صاحب سلامونه درته وایي اخندزاده صاحب وعلیکم السلام زموږ سینیئر صحافي سید علي اڅکزي هم په تیاری کې دی موږ به راپورته کو سید علي اڅکزي صاحب اڅکزي صاحب پیشته خوشابدي درته وایو زموږ سره د نن میلمه د جماعت اسلامي د بلوچستان سابق امیر عبدالمتین اخندزاده صاحب دی نو که په سیاسي حواله یې که په شرعي حواله یې نو ستا سوالو ته موږ منتظر یو د اخندزاده صاحب جوابو ته موږ منتظر یو در ټول د مخه زموږ درون میلمه اخندزاده صاحب ته او ټولو کتونکو ته سلامونه وایم واقعي د جماعت اسلامي په حواله به زه د ده څه پوښتنه وکړم د جماعت اسلامي په دې ټوله ملک کې د خدمات په حواله باندې ډېر ښه کردار دی خو زه د اخندزاده صاحب دا سوال کوم چې د دوی د مختلفو چې کوم د دوی ایم ذمهواران دي یا پر ودو باندې پاسې د هغو څخه اکثره زما دا سوال یې خو د هغو در اوسه پورې ماته داسې جواب نه دی راکړی د هغه څه زه مطمئنه سم چونکې جماعت اسلامي په خپله یو فاونډیشن لري زما که زه غلط نه یم الخدمت فاونډیشن په نامه باندې به زما خیال دی چې یو اداره دوی لري فلاحي اداره نو
زما د اخوندزاده صاحب سوال دا دی چې تاسو ټول فوکس دی هغه پر غټ ښارو باندې د تعلیم په حواله راواخه مطلب په کوټه کې صرف تاسو تعلیمي ادارې خلاص کړي دي یا په کوټه کې کار کوي یا په کراچي په لاهور یا په پېښور کوي نو لکه اوس یو آفات راسي یا ډیزاسټر راسي یا داسې نورې مسلې مسایل راسي په تېرو وختو کې په موږ د جماعت اسلامي څه کوم کارکنان دي یا ملګري دي هغه به موږ لیدلو چې پر ګروډ به رالو خلکو به یا ډوډۍ ورکولې یا به په زلزله یا په سیلاب په دې کې به ډېر معلومېدلو اوس که زه دا مثال درکړم دا چمن بارډر دا اوس مسلې مسایل پر روان دي خلک په ساه وي هلته د شپې ځای نه لري ډوډۍ نه لري نو په دا کې د جماعت اسلامي کردار موږ نه دی لیدلی او بله دا خبره د باید چې تاسو اخوندزاده صاحب زه دا سوال کوم چې تاسو دا خپل سرویسز یا خپل خدمات په پسمانده علاقو ته ولې نه دي اوس یې کړي مثلا لکه په بلوچستان کې صرف په کوټه کې تاسو خپل هغه خدمات لرئ او د کوټې څخه علاوه بله په یوه ضلع کې ستاسې داسې اکټیویټي یا داسې سرګرمي موږ نه دي لیدلې نو زما د اخوندزاده صاحب څخه دغه سوال دی چې ولې تاسو پسمانده علاقې نظراندازه کوئ ډېر ښه استاد علي چکزي صاحب سلامونه درته وایي والله مو خوشحاله سره ویسه خو زه برای راست دا ټیم د جماعت اسلامي د تنظیم حصه نه یم او دم نسته راسره دا خو صوبایي تنظیم به تا د ټولو سوالاتو جواب درکوي لیکن زه عمومي خبره کوم چې جماعت اسلامي په دا اوس مشکل کې هم د الخدمت فاونډیشن تحت یو پراخ کار کړی دی او په پاکستان کې د حکومت علاوه یا تر حکومت زیات کار یې کړی دی څومره چې ممکنه وي اگرچه دا یو آفت دی یو ویره ده یو خوف دی ستاسو د سوال دوم ته دا ده چې باید په کلیو کې دا کار وي یا په پسمانده علاقو کې وي دا خبره بالکل صحیح ده په کار دی چې اصل کې ظاهره خبره ده چې جماعت اسلامي وي یا الخدمت وي یا نور کوم سماجي او فلاحي تنظیمونه دي هغه ته خو د خلکو زکات او صدقه او خیرات څه وي بس هغه راځي هغه باندې دا کار چلیږي اصل کار خو زموږ حکومتو د په کار دی که زموږ د حکومتو اصلاح نه وشي یا سیاست نشي سم دغه په نتیجه کې خو عام زموږ ژوند هم تنګ وي د مشکلاتو شکاري الله د فضل کې کله چې داسې آفتونه راشي وبا یا سیلاب یا زلزله یا خوشحالي بل داسې تکلیف راشي په هغه کې زموږ د حکومت بنیادي ډانچه وسایل خو اصل کې له حکومت سره جمع کړي ولې چې هر سړی ټیکس ورکوي او د هر سړي له ګټې سرکار خپلې خزانې ته حصه وړي زموږ ولس کېدلی چې په دا موږ سر نه خلاصو یا دا خبره زموږ شعور ته ډېره نه سیاست له لارې نه را پیدا شوې عوامي ولس ته چې سیاست کله په بدن کې چې زړه وي داسې بالکل د انساني معاشرو دپاره سیاست چې دی هغه دغه پمپ او دغه وینې د صفا کولو یو کردار د زړه کردار ادا کوي زموږ په معاشره کې دا یو مشکل دی چې سیاسي جماعتونه چې کوم مینډیټ لري پراخ لوی جماعتونه دي حکومت کوي د هغو کارکردګي کمزورې ده او مسلسل د کمزورۍ خواته روان دي او ډیلیور کوي نه د خلکو خدمت نه کوي او ښه میکانیزم یا ښه طرز حکمراني چې دغه سالونه موږ نسو پېښولی کمزوري یو په دا وجه زه په خپله په سیاست کې هم د دا قایل یم چې خدمت خو ډېر محدود وي هغه خو له زکات وي هغه له صدقې وي هغه له د بل وسایلو جمع کېدل وي اصل کار چې دی هغه سرکاري خزانه کوي که زموږ حکومتونه سم سي یا سیاستدانان سم سي یا سیاسي پارټیانې د توبې وخواته او د استغفار وخواته یا د ولس د مینې وخواته راسي نو دا ممکنه ده اوس خو په دنیا کې د آفت شپې دي ظاهره خبره چې ټوله دنیا په مشکل کې ده لیکن تر آفت مخکې او الله د احسان کې د کرونا له آفت څخه فارغ شو بیا په دنیا کې ډېر فلاحي مملکتونه شته او جمهوري مملکتونه شته او د ولس سره غمخوار او د مینې سیاستدانان او پارټیانې حکومتونه شته او کوشش به کوو ستاسو توجه ډېره ښه ده او زه په خپله د سیاست د اصلاح قایل یم که سیاست سم سي نو ډېر غمونه او ډېر تکلیفونه او ډېر ارمانونه به زموږ کم سي او پوره به سي انشاءالله ډېره مننه عبدالمتین اخندزاده صاحب زموږ سره وسید علي اچکزی صاحب ارباب نصیب الله صاحب په لاین کې زموږ سره ډاکټر ابلی هلال صاحب هم په لاین کې رالی مختلف اوقات په موږ سوالونه کوو یو سوال موږ به ډاکټر ابلی هلال صاحب هم راواخو
ډاکټر عبدالله هلال صاحب خوش آمدید ویلکم راغلاست درته وایو اڅکزي صاحب پیج ته زموږ د نن دروند میلمه د اڅکزي صاحب پیج کې عبدالمتین اخندزاده صاحب چې سابق امیر دی د بلوچستان د جماعت اسلامي نو ته څه سوال لرې د عبدالمتین اخندزاده صاحب سره اول سلامونه وایم محترم عبدالمتین اخندزاده صاحب ته او د ملاقات تر اوسه نه سره سوی خو ډاکټر صاحب حبیب الله دا ملاقات دی نو په لاک ډاون کې خدا ملاقات دی تر دا ښه لمحې نه ایسي دوستانو سره سړی وویني او ډاکټر حبیب الله صاحب د دې د کورنۍ سره تعلق لري یو ډېر ښه سیکیاټري د روحیاتو ډاکټر دی د دې د کورنۍ سره تعلق لري په هغه واسطه یې پیژنم نو غونډۍ راته لري او د یو ډېر ښه تنظیم سره لکه جمعیت اسلامي چې هغه زموږ عقیدوي تنظیم دی زه خپله د جمعیت اسلامي یو بل د ډاکټرانو د غم سته لکه پیما ورته وایي پاکستان اسلامیک میډیکل اسوسییشن زه د هغه کې ممبر هم یم په هغه په پروګرامو کې مې سم اخیستې ده نو عبدالمتین اخندزاده زموږ د قدر وړ دی او سید علي صاحب ته سلامونه وایم سید علي اچکزي صاحب ته ارباب صاحب ته سلامونه اچکزي صاحب ته هم سلامونه وایم ډېر ښه پروګرام دی الله مو غم راکړو بس ما خبره دا وه ما یو خبره کوله پرون مې شیر پوسټ کړم و ما بغیر د پی پی ای چې ورته وایي اول دا پی پی ای وایي چې شته پی پی ای وایي پرسونل پروټیکټیو اکویپمنټس بغیر د پرسونل پروټیکټیو اکویپمنټس ډاکټر صاحب پر هغه شیانو به ارباب صاحب هم به راواخو په اخر کې به کوچنۍ تجزیه پر وکړو فی الحال که شرعیه والا یا سیاسي والا زه دا یوه خبره خالي کوم په شروع کې بیا سوال دی د دې بعد نو بغیر د دې څخه د ډاکټرانو تګ و هسپتال ته هغه چې هغه ته حفاظتي کیټ وایي د حفاظتي کیټ یا پی پی ای بغیر د ډاکټرانو تګ و هسپتال ته یا پرایویټ هسپتالو ته یا سرکاري هسپتالو ته یا کلینیکو ته دا داسې معنا لري لکه څوک چې فوجان د جنگ میدان ته بغیر د اصلي اساس دی نو پرون چې بله ورځ دغه کیس د ډاکټرانو سره وسو چې دوی خپله غوښتنه د پی پی ای دپاره یا د محافظتي چې کوم کیټان دي د هغو دپاره کوله او د ګورنمنټ د خوا باندې له خوا څخه پر هغوی باندې تشدد وسو په هغه کې زموږ سینیره ډاکټران هم موجود وو په هغه کې چې د ټراما سنټر چې کوم ایمرجنسي جوړه سوه د هغه ډاکټران هم موجوده وو دا په ځای د دې چې هغه ته په نور دنیا کې هغوی ته سلوټونه کېږي او هغه زموږ د صوبې حالت دا و چې زموږ ډاکټران در تاڼو پرې ورسېدل د هغوی سرونه مات سول پر هغوی باندې تشدد وسو نو د عبدالمتین اخندزاده مو دا سوال دی که څنګه زه صافي هم نه یم د سوال ترتیب باندې ډېره ښه دغه نه لرم تجربه خو سوال مو دا دی چې یو دغه پر ډاکټران چې تشدد وسو دا په دې کې د حکومت ناحالي او زموږ د ناحالي څونې ثبت دنیا ته ښکاره سو چې موږ یو خو داسې په بلوچستان په پاکستان کې داسې یو صوبه ده چې خلک موږ ته داسې د ناحاله په سترګو باندې ګوري چې دا په دې خلکو کې شعور کم دی په دې خلک ناحاله دي نو ګورنمنټ هم د دې ثبت ورکړي چې موږ هم یو نااهله ګورنمنټ یو نو پر دې باندې او بل په شرعي حواله مې د عبدالمتین اخندزاده صاحب څخه دا دغه ده چې سوال دی چې در اوسه پورې خلک زموږ په علاقه کې در اوسه پورې خلک دا نه تسلیموي یعنی پرون هم زما سره ډېر خلکو کوله او د ډېرو خلکو بحث پر دې روان دی چې دا یو مصنوعي آفت دی او که الهي آفت دی نو پر دې باندې زما سوال دا د عبدالمتین اخندزاده چې دا واقعي یو بایولوژیکل وار دی او که دا یو دغه دی دا یو الهي عذاب دی سر په دغه باندې عبدالمتین اخندزاده صاحب د ډاکټر صاحب سوال په لنډو لفظو کې زه داسې راجمع کوم چې ډاکټر صاحب وایي چې چونکې یو چې زموږ ډاکټران دنیا کرونا قید زموږ حکومت ډاکټران قید کړو آیا په دې کې څومره د دې ناهیلي ده او دویم سوال چې په شرعي حیثیت چې در اوسه پورې هم زموږ خلک عبدالمتین اخندزاده صاحب د لینس ولاړې وواتي نو ډاکټر صاحب ته خپل بحث جاري وساته اوس نو پرون د څه کسانو پر دې سوال کوي چې ما سره په واتس اپ کې سوال نه وکړو چې دا آیا
دا ولې دا اوس هم خلکو ته ډرامه معلومیږي. دا خلک وایي چې دا بالکل مطلب د دې ولې تصویران نه شو کېږي، د دې مریضانو د دې ویډیو ولې نه ښکاره کېږي، دا شی ولې پټ ساتل کېږي، د دې پټ ساتلو وجه څه شته؟ عبدالمتین اخندزاده دغه رالی عبدالمتین اخندزاده صاحب رالی. عبدالمتین اخندزاده صاحب یو وار بیا ښه راغلاست درته وایي. د ډاکټر صاحب سوال که درته پرې رسېدلی دي نو موږ تا ته ښه راغلاست وایو چې د دې جواب وکړي. فکر کوم د جی عبدالمتین اخندزاده صاحب دا ډاکټر صاحب دوی خبرې وچړلې. زه خو د ډاکټرانو چې کومه واقعه وه پر دا ډېر افسوس کوم. په دا موجوده حالت کې دا ډېر شرمناکه پهلو چې کم خلک چې ځوانان او ډاکټران زموږ خدمت کوي، زموږ د حفاظت لپاره خپل ژوند او خپل خدمت چمتو وي، له هغو سره چې کوم صوبایي حکومت کم رویه وه او څرنګه یې وټکول، ویول، په وینو سره کړل او تاڼو ته یې بوتل. تر اوسه پورې خو وزیر اعلی باقاعده پر هغه معافي نه ده غوښتې، حالانکه یو جمهوري او انساني رویه دا وه چې هغه فوراً کوم غلطي پولیس کړې وه یا بیروکراسي کړې وه یا که څه پکې د ډاکټرانو پکې مشکل او تکلیف و، باید چې وزیر اعلی دغه اهتمام کړی او دا خبره لګیلیزه او له هغه سره ختمه کړې وای او بیرته نارمل حالت جوړ شوی و. نو زموږ په سیاسي ژوند کې دا هم یو کمزوري ده چې سیاستدانان چې کله مینډیټ لري نو بیا انا او تکبر ډېره لویه وي او خپله ملامتیا هم نه ورته معلومېږي او کوم شاوخوا چې ټوله ورسره وي هغه هم همیشه به ورته وایي چې صاحبه ته خو نه یې ملامت، حالانکې دا اوس عام هغه ده چې وزیر اعلی صاحب ته خلک صوفي صاحب وایي، صوفي صاحب فل ملامت دی. نو د دوی ملامتیا باوجود د خبره نه مني او دا خو ډېره بهرحال کمزوری پهلو دی او په دا اوس حالت کې خو دا ډېر لوی یعنی قبایلي طور هم، سیاسي طور هم او انساني طور هم ډېر جرم دی. ډېر پکار دی چې دغه صوبایي حکومت او وزیر اعلی په خپله او بیروکراسي ازاله وکړي او پر خلکو لاس تر کړي، پر ډاکټرانو هم او پر نورو مختلف طبقاتو هم. زه دومره خبره چې کوم ډاکټر صاحب د شرعي حوالې زه وکړله نو زه به مختصر دا وایم چې ویسے جراثیم اور بیماری اور وبا او آفت دي دا څه مذهب نه لري، دا خو د پوره انسانیت مسله ده او موږ دغه شکار یو د دنیا د ټولو مذاهبو خلک دا ټیم د دغه آفت شکار دي او بلا تفریقه که یو کور ته یو انسان ته یو علاقې ته دا وبا یا جرثومه یا وایرس راسي نو هغه دا نه پوښتي چې دا پښتون دی که بلوچ دی او دا پاکستانی دی که افغانی دی او دا هندو دی که سیک دی او دا چاینیز دی که مسلمان دی. دا جلا خبره ده چې مذهب انسان ته قوت ورکوي، توانایي ورکوي او د احتیاط تدابیر ورښيي. زموږ کوم مذهب دی اسلام د انساني جسم او د صحت لپاره تدبیرونه فرض ګرځولي دي. نو زما سر نه خلاصېږي، ما پر دا مضمون هم لیکلی و، خپلو دوستانو سره هم شیر کړی و، اخباراتو کې او سوشل میډیا کې چې دا د کرونا وایرس چې کوم مشکل دی په دا کې زموږ هغه روایتي چې کوم مذهبي جمود دی موږ دغه مظاهره وکړه. ما تجویز پیش کړی و، زه اوس هم دا خبره کوم، دا چې په پاکستان کې مختلف ډلې او رایه سره پیدا شوي چې لمونځونه به لوی کوو که بخښنې کوو، کم مسلک سوی کم سوی، دا ډېرې کمزوري خبرې دي په دا اوس حالت کې. په کار دا اوس چې د مارچ په آغاز کې اوس هم دا موقع ده، هر مسجد باید چې د کرونا د احتیاطي تدبیرو تر ټولو خوندور او ښه مرکز په محله او په کلي او په سوسایټي کې ولای. ولې د امام ډېر غټ قدر وي، د مسجد ډېر غټ مقام وي او د مذهب انسانانو کې ډېر زیات قوت پیدا کوي. نو زموږ کمزورې رویه اصل کې دا ټول قوتونه چې دي دا ټول د خیر پهلو چې دي هغه ضایع کوي
او تنازعات ته راسي. پکار دا دی چې مذهبي خلک او دیندار خلک هر انسان ته خپل پیغام پکار دی، خپل همت پکار دی په دا موقع ادا کړي، د هوشمندۍ غه، د احتیاط غه، یو د بل سره د مرستې غه، یو بل ته سر خلاصولو غه. او کجا داسې موږ پروپاګنډې کوو او خبرې کوو او نیم پخته دلایل وایي. ما خیال دا ډېر کمزوری دلیل دی څوک یې بیانوي. په امریکا کې خلک مړه نه دي او ویسې دا خبره کوي. دا خو ډېره په دا دنیا آزاده دنیا کې دا رنګه کمزوري خبرې کول، داسې بې دلیل او بې منطقه خبرې کول، دا خو ډېر مشکل دی. او زه هریان یم دا نیمه ذمهواره خلک یا علما هم دا خبره کوي. نو دا یو عالمي آفت دی، یو عالمي مشکل دی او ټول انسانیت هغه ته مخه ده. دا پیدا کرده دی او ظاهره پر دا مخکیم ثبوتونه ستا اوس روان به ډېر اثار او ډېر شواهد پیش شي چې دا چا جوړ کړي او له کومه ځایه ته کومه ځایه سفر وکړي او بیا. لیکن دا ټیم د دا بحث نه دی. دا ټیم خدا دې چې موږ خپل ځان وساتو، خپل محله او خپل خاندان او خپل عزیزان وساتو. او یعنې ګوره چاینا زموږ پر څنګ باندې د دغه وایرس له دا وبا ځان خلاص کړي. یو قومي عزم، یو همت، یو مړانه، یو انتظامی مشنري او د سیاستدانانو او د ټولو خلکو یو معجزه یې وکړه. نو ولې په چاینا اوس دنیا ته خلک لټي؟ دا ټیک دی چې دا د خدمت لپاره خلک لټي. نو له پاکستان یا له مسلمان ملکو به مغرب ته کله خلک ځي چې هغه د انسانانو همدردي وکړي. د مغرب خلکو له موږ سره زیاتي کړې ده، په دا کې شک نشته چې زموږ ماشومان او زموږ کونډې او یتیمان او زموږ کورونه د دوی له وجې برباد دي. لیکن دا ټیم چې نیویارک په کوم مشکل کې دی، دا ټیم چې اټلی په کوم مشکل کې دی، دا ټیم چې جرمني په کوم مشکل کې ده، په کار دی چې پښتانه هم، افغانان هم، مسلمانان هم او پاکستانیان هم موږ خپل کورونه محفوظ کړو. بیا په دومه مرحله کې ګوره زموږ سره خو ساینس نشته، اوس تحقیق نشته. نو ما پرون د یو ځای مجلس کاوه یو کور کې، نو ما ولسې پرون د ډبلیو ایچ او سربراہ ویلي او ډاکټر صاحب او دا نور دوستان به تر ما ښه په خبرې چې له مړي چې له کرونا زه خدا نه خواسته یو سړی وفات سي یا شهید سي، نو بیا له هغه د جراثیم نه ځي. حالانکه موږ یو هفته لږ شپې مخکې په کوټه کې د ډاکټرانو په مجلس کې دا خبره وکړه چې بھائی له مرګه بعد د انسان له جسمه دونې ویره څه پکار ده چې بیا به سړی بیا خپل عزیزان به پټوي نه، جنازه به نه، لاس به نه وروړي. نو پرون ډبلیو ایچ او ویلي و چې نه دا خبره صحیح ده. ریسرچ او تحقیق دا وایي چې له مرګه بعد وایرس نه پیلاوي. د کرونا هم پکار دی دنیا کې د هر مذهب خلک د خپل روایتو مطابق یا د خپل مذهبي عقیدې مطابق مړي پټ کړي. نو ما پرون زما سپین سرې مور د زه له هغې سره ناست وم کور، ما ویل ګوره مسلمانان دونې کمزوري دي په دا یو نیم عرب کې، په دا 580 ملکو کې چې موږ دا تحقیق نه لرو، دا ریسرچ نه لرو چې دا وایرس خپل د مرګ هغه عقاید او رسوم بیا پرکو. نو یو دونې کمزوري قوم چې هغه علمي طور یا ساینسي طور یا تهذیبي طور دونې کمزوري، زما نه دی خیال چې زموږ علماو ته یا درنو خلکو ته پر دا نازکه موقع باندې بې ځایه تبصرې چې انسانیت ګرد په نارو دی، ګرد په زړه دی، ګرد په درد دی. دا خو د توبې موقع ده، دا خو د استغفار موقع ده، دا خو انسانیت سره د غمخوارۍ موقع ده. بس مغرب څه کړي دي دغه به په دنیا کې هم حساب ورکوي او آخرت خو د الله حساب لوی دی او پراخ دی. الله دې موږ محفوظ وساتي. زموږ فرض دا دی چې موږ باید د ځان غم وخورو، ځان محفوظ کړو، ځان صفا کړو او بیا په دومره مرحله کې که خدای موږ ته وس راکړي او همت راکړي د مغرب د خلکو یو شی به ستاسو هم په ذهن کې وي لازمن او داسې کوم کتونکي دي د هغو هم په ذهن کې د دنیا په 8 ارب انسانانو کې موږ یو نیم عرب یو. نو هلته شپږ نیم عرب آبادي ده. که موږ د هغه غم نه خورو، د هغو سره همت نه کوو، همدردي نه کوو، خیرخواهي نه کوو، نو دا زموږ دغه بنیادي منصب خلاف ده چې زموږ سره اخري وحی ده او له موږ سره هغه پیغام دی چې پکې انسانانو ته سکون دی. موږ که کمزوري یو دغه باوجود له موږ سره یو اخري وحی ده، تهذیب دی، عقیده ده، هغه زورور روحاني مذهب را سره دی چې هغه په ټوله دنیا کې د بمانو د وایرسو په موجودګي کې امن راوستلی سي، خوشحالي راوستلی سي. نو زما سوال او اپیل خدا دی چې باید دا ډېر نازکه موقع ده او دا ملنډې ول او پیغورونه ورکول او ګپې کول
او د خندا ویډیوز جوړ عام خندا نه شایم دا د کرونا په معاملې کې شایم خصوصي دا یو عالم سړی یو پوه سړی یو ډاکټر سړی که د کار خبره وکړي خو بالکل موږ بیا اورو لیکن هر سړی ته خپل رایه نه ده نه فتوا په کار ده نه رایه په کار ده او نه بې ځایه په خپل خلکو او د مغرب په خلکو باندې د هنکو پیغور کول دا خو ډېر برل زما په نظر ډېر کمزوری کار دی نور خو د هر چا پښتنو کې د هر چا خپل زړی او خپله خولۍ څه چې څوک سوچ کوي هغه وایي نو مننه اخندزاده صاحب موږ به راسو د سید حاجي اچکزي صاحب پخوا د یو سوال لري ډېره مننه اچکزي صاحب زما سوال د اخندزاده صاحب څخه دا دی چې جماعت اسلامي چې دا هغه همیشه د عمران خان وخواته څه نرم ګوشه لري شاید وجه دا هم چې زوړ اتحادیان سره پاتې شوي دي او که دا وخت دی په اپوزیشن کې دي خو هم د هغه دپاره نرم ګوشه لري او د جماعت اسلامي د پالیسۍ او د دغه چې کوم منشور دی د تحریک انصاف د دې د مځکې او د اسمان فرق دی نو بیا دی ولې څه وجوهات چې نرم ګوشه لري هغه وجه دا شی دی چې کوم مذهبي طبقات هغه د شکست دپاره مطلب جماعت اسلامي چې دی هغه د دې دغه کې د حمایت کې د پی ټی آی دا یو سوال دویم سوال دا شی دی اخندزاده صاحب ته څه وایه چې کوم د پی ټی آی ګورنمنټ دا وخت عمران خان چې کوم ګورنمنټ د کورونا په کنټرول کې هغه څومره کامیابه شوی دی د یو ورځ د لاک ډاون د نه کولو اعلان وکړي بیا د هغه څو ګنټې بعد بیا دغه راځي ایس پی راځي هغه اعلان کړي چې لاک ډاون به یا به لارې بندېږي یا به دا شی بندېږي نو ته په دې حواله باندې ستا څه موقف صاحب ما ورسې خوشحاله سوم د کرونا په بحث او په تکلیف کې دا جسید صاحب داسې دلچسپ سوالونه پیښوي ما خو دا خبره کړې وه زه د جماعت اسلامي افیشل نماینده نه یم البته همدردي او مینه او محبت او ځواني مو واقعتا له جماعت اسلامي سره ترسوې ده ګوره پاکستان کې زما کوم مشکل بیان کړی د پاکستان کوم میډل کلاس پارټیانې دي اور یا څه نظریاتي پس منظر لري یا له یوه اړخه یا له بل اړخه دا یو لوی سوال دی چې هغه عوامي پارټیان نه دي سوي هغه پاکټ پارټیان دي کشني کشني علاقو کې دغه شخصیات او نظریات اثر لري نو د پاکستان دا اوس تر درس 40 کال هم موږ په دا مشکل کې پاتې سوي یو له ضیاءالحق صاحب بعد یا له بټو صاحب سره تر اوسه پورې چې پاکستان د جاګیردارانو د سرمایدارانو مسکن پاتې شوی دی او هغه کې جمهوري خلک او مذهبي خلک او د پرستی ډېرې عزیزان او مشران سری دا یا له بټو صاحب سره ملګري وو یا انټي بټو د نواز شریف صاحب سره ملګري وو بیا پکې عمران خان یو نوی سړی پکې راغی او خبره شوه بده وه خو یو ډول یې ووایي ډېر زیات سپیکر هم لوی و یو کرکټر و کلاړي و خلکو خوښ کړي او ته ولس ووټ ورته ورکړي او څه بیا د یارانو ملګرتیا ورسره وکړه او ستا د سوال دوی حصې دي زه به دا ووایم چې په پاکستان کې مذهبي او د نان مذهبي د سیاست مسله نه ده په پاکستان کې اصل کې کوم جمهوري اقدار دی په دنیا کې دا وخت اگر چې موږ دا ټیم د کرونا شکار یو ځکه خپل جمهوریت په خپله په خطره کې دی په ټوله دنیا کې د کرونا چې کوم المناک او دردناک سبق دی چا چې پلان کړی دی چا چې جوړ کړی دی د هغو یو هدف خو په دنیا کې ډیموکراسي یا عوامیت یا جمهوریت کرش کول هم دی اگر چې دا جلا بحث دی جلا موضوع ده خو دا څه کار هم کوو څه ډسکشن هم کوو څه مباحثې هم کوو لیکن په پاکستان کې اصل کې د عام سړي د بقا او د دغه کوم نظام چې دی زموږ په وطن کې له 50 کلو یا له 70 کلو دغه جاګیرداران وډیرګان سرداران سرمایه‌دار او کله کله پاکي مذهبي خلک هم په اشرافیه کې ورګډ سي او کله فوج د دغو له ګډ جوړه کومه خرابي جوړه شوې ده اصل سوال دا دی چې دا کله څوک اډرس کی
هغه یو متبادل پیدا سي. زه د سیاسي کارکون په تور دا خبره کول غواړم چې مذهبي جماعتو دا خبره داسې ډېره سپینه او صفا نه ده کړې چې دا ولس د پاکستان 20 کروڑه یا 30 کروڑه انسانان لویه حصه ورسره ملګرتیا وکړي چې د ووټ په ذریعه یا د یو انتخابي پروسس په ذریعه موږ په دا وطن کې بدلون راوړو. نو دا خو ډېر اوږد او پراخ ډیبیټ دی، خو زه به رالنډ کړم چکزي صاحب وایم چې زما نظر دا چې دا د په پاکستان کې یو متبادل سیاسي شعور پکار دی. موږ ته نه دا نظام ګټه راته راکړه، دا موږ چې 50 کاله او یا کاله پر مین وو، یا ووټونه ورکول، یا چندې ورکول، یا چې پارټیان ورته کولې، دا هغه پارټیان موږ ته ګټه راکړه چې موږ پر کورو جنډې لګولې او د زنده‌باد نارې وولې. یو داسې متبادل سیاسي شعور چې هغه موږ ته یو علمي وده او ترقي راکړي او یو سیاسي لارې ته هم روان کړي او روحاني طور او مذهبي طور یو سیال قوم وي د دنیا د امامت او د قیادت لپاره. دا زموږ د وطن ضرورت دی. پاکستان هم په مشکل کې دی، الله د فضل کې دا اوس د کرونا شپې خو ډېرې خطرناکه دي. تاسو د عمران خان د کرونا پوښتنه وکړه، عمران خان خو په کرونا کې ډېر زیات ناکامه شوی دی او تر د سند حکومت کارګي شوه، تر دغه د بلوچستان د کمزوري حکومت دا یو تفتان نه سوی بندولای، یعنی چمن بندولای سي سیالته خدا نه خواسته څه کرونا نه راځي، آفت نه راځي. پرونه ما چکزي صاحب خپل پیج باندې هلته پروګرام کړو، ما ډېر په غور کتل او چې ګوره دراو خلک افغانان دغه مجبور دي کوټي تراسي او لاهور او پنډي ته او کراچي ته علاج تلاړ سي. افغانستان تر موږ زیات په تکلیف دی. الته په کار اوس د اوس مایده سوی وای، دغه مایده په نتیجه کې افغانستان کې یو کورنی مذاکرات سی ولای. اول خو په کار اوس مخکې سی ولای، داسې انجینیر ګلبدین حکمتیار یا حزب اسلامي له افغان حکومت سره کومه تجربه وکړه، یو درنه تجربه و د افغانانو د مزاج مطابق و. لیکن خیر طالبانو لر سرزوري کول او موږ شی وکړ د امریکای سره برای راست مذاکرات وکړ. لیکن اوس دا ذمہداري ده د طالبانو د افغان حکومت او د ټول افغان ولس په شمول مړي همدرد یو خیرخواهي د ولس چې باید افغانستان کې خلک غاړه سره کشي او امن د مذاکرات او د مایدې کامیاب کړي. افغانستان هم په تکلیف دی، پاکستان هم په تکلیف دی او هندوستان هم صدا چې ډیر ښه حال نه دی، مسلمانانو او نور ټول اقلیتونو په تکلیف دی پکې. زه خبره دا کول غواړم چې زموږ دغه وطن ته یو علمي او ساينسي او داسې یو روحاني متبادل سیاسي شعور پکار دی چې دغه په نتیجه کې موږ د قوم پر پښو ودرو او خپل ودم وکړو، د دنیا نور قومو ته سیالي مور وشو او امن او سکون او خیرخواهي. دا ټیم ګوره له کرونا زدا یو خبره ثابته سوله چې داسې قوتونه سته په دنیا کې دا ته اوس موږ خبرې کولې، هغه د عملاً مظاهره وسوه چې په هفتو کې د ننه د دنیا عربا او انسانان جام کړ او دا په کورو کې پښینول د دنیا ټول معیشت پښو لري. دا ټیم یو سړی له وځای نشي شوړېدلی، یو جهاز نه چلیږي، ټول هوټلان خالی دي. د یعنی موږ خو به دا پریشان یو، زموږ د ریډي والا خورکې کور ناست دی، زموږ د چاینکی هوټل والا په کراچي کې بند دی او په کوټه او په چمن کې په تکلیف دی. زموږ کښنی گاډي چې دا ټیکسي ډرایور سي هغه 15 روپۍ ماشام کور ګټي هغه راځي، یا کښنی دکاندار د دنیا لوی لوی کاروبارونه کارپوریشنونه هوټلان او د ملکو کاروبارونه دا ټیم ولیاړ دي بند دي. نو دا انسانیت له دا مشکل زله دا افته له دا وایرسو زله دا فتنو زره استل دا یو جمهوری یو آزاد یو روحاني او یو داسې پراخ قیادت غواړي. که زه دا خبره وکم او زما ورونو دوستان په غلطه معنا کې نه اخی چې دا ټیم موږ ته تر کومل واقعیتا د اسلام نمائندګي کوو نو موږ ته په ډیرو شانو کې تر مذهب هم بالاتر یو سوچ پکار دی. دغه په نتیجه کې موږ انسانیت د خپل بقا او د تحفظ جنگم کولای شو او انسانیت یو 15 قدمه د خیر او خواته بولای شو. دا ډیر ښه وخت هم دی. یعنی زه خو د کرونا باوجود د مشکل باوجود د آفت باوجود پر امید یم چې دا د الله تعالی په دغه عالمي کائناتي نظام کې وایرس خو الله تعالی نه جوړ کړی، خو انسانانو جوړ کړی. خو انسانان به دغه لپاره یو دریافت کوي، انسانان به دغه لپاره یو دم پیدا کوي، یو ګولۍ به یو انجکشن به پیدا کوي. دا خو د ډاکټرانو د ساينسدانانو کار دی.
لیکن دا نظام خو ټول کائنات خو ټول الله تعالی چلوي. نو دا یو تنبیه هم ده، یو وارنینګ هم ده. او که زه دا وایم چې د مغرب انسانان ډېر تر موږ په تکلیف دي دا ټیم، او ډېر الارم دي، ډېر خبردار دي، ډېر آګاه دي. نو زموږ هغه دعوتي پهلو، هغه د سیرت پهلو، هغه د حکمت پهلو، یا د انسانانو سره د خیرخواهي د دین بنیاد دی، هغه راځوندې کول پکار دی. په دا شپو کې چې روزه هم را روانه ده، یو ډېر یعنی مسلمانانو ته دا چیلنج دی. زه علماو ته دا درخواست کوم چې دا تاسو پاکستان کې لګیاست، دیوبندیان او بریلویان کله پر شب برات سره دا وایي، کله پر ظاهرینو سره دا وایي، کله پر ماجتو باندې. د ماجت په احترام کې او د ماجت په عقیدت او په مینه کې شک نشته، لیکن زما خو دا خیال دی چې 2% ملایانو هم تعاون نه دی کړی دغه په نتیجه کې مسجد د علاقې مرکز سي او سرکار دغه مجبور سي چې هغه روحاني او طبي او اخلاقی او اصلاحي مرکز یې کی. موږ ته خدا ټیم چیلنج دا دی چې روزه روانه ده، موږ به انسانیت ته څه پیغام ورکوو چې دا وبا او د ځان خلاصول او روحاني تزکیه پیغام څه دی. نو په کار دی چې لوی لوی کارو باندې چوټ وو، نو الله بلیاري هم راته خلاص کړي او فکر به مو آباد سي. جی چکزی صاحب، زه خو د استاد پیج په ډیر آداب نه یم شناخته، نو نه خبره چې بګي ډیره خبرې کوم، کلش کوم، کشه کوم، کمزوري کوم. ما پیج آزادانه پیج دی، بالکل چې هر څه کې وایي. زما سره کم پینل، زما په خپل تعلق د صحافت سره دی، سینیر صحافیان زما په پینل کې د هرې شعبې کې لاړیان پکښې کې دي، ډاکټران پکښې کې دي، د هرې شعبې ماهرین زما سره الحمدلله وژه په وژه. زموږ سینیر صحافي سید علي اچکزی، د سما نیوز سینیر رپورټر ډاکټر عبدالله هلال صاحب، دغه رقم نور ملګري را سره دي. نو ملګرو ویډیو سره شیر کړي. یو سوال په خوا به راسو، که تاسو پر سکرین مې نه یو سوال په خوا به راسو. عبدالصادق اڅکزي، صادق اڅکزي دا یو سوال کړی دی، زه به 2 سواله وکړم. هغه دا سوال کړی دی چې یو خو په پاکستان کې مسجدونه بند شو. په دنیا کې د انټرنیټ زمانه د کمرګورو په انډونیشیا ملیشیا فیصله وشوه، هغه ته باقاعده یو داسې سیستم جوړ سلو چې هغه مسجد له پر دروازه سړی وځي، هغه انټي کرونا سپری کیږي، نو سړی د کرونا څخه خلاص شي. اسانه حاجه دا ولاړ خپل جماعت با جماعت وکړي. نو آیا په پاکستان کې مسجد بندولو ته په کم نظر ګوري؟ دویم، زموږ وزیر خارجه شاه محمود قریشي په خپل دا اعتراف وکړي چې 15% کرونا چې ده هغه د ظاهرینو په وجه راوړل شول، 15% 18% د نورو لارو سره راغله. نو آیا په دې حال کې زموږ پر تبلیغي جماعت یا منصوره یا داسې نور تبلیغي چې هغه مثلا د سیاست کې هټ کې یو د دعوت د تبلیغ کار کوي، لکه د منصوري څه چې کېږي، لکه د راویڼ څه چې کېږي، پر هغو باندې د پابندۍ په باره کې یا هغه زیرول یا هغو ته اتکړۍ لګول، که تاسو خپله رایه راکړئ. جی بالکل چکزي صاحب، زه صادق چکزي صاحب ته سلام وایم. دوی ښه سوال کړی دی. زما نظر دا دی چې په پاکستان کې سرکاري طور یا انتظامی طور د مسجد د بندېدو فیصله نه ده سوې باقاعده افیشل. البته که سرکاري اهلکاران لونیان سي او دغه تشریح صحیح نشي کولای، دا خو یو جلا هغه ده. سرکار او علما په ګډه دا خبره په اشتراک چې مفتی تقی عثماني صاحب او مفتی منیب الرحمن صاحب او ټول درانه علما په شریکو په ګډه دا خبره وکړه چې ضرورت دا دی چې مسجدونه محدود سي او د مسجد امام او خادم او 2-3 کسان، یعنی مسجد آباد وي، اذان باید پکې کړي 15 وخته، جمع پکې کړي، ولې چې دا یو زموږ بنیادی شعار دی د انسانیت لمخه او د الله د وحدانیت د اقرار لپاره. البته مشکلات دي، ظاهر خبره ده چې پاکستان کې دا سیاسي گیم ډیر دی، چې پیپلز پارټي دا کوشش وکړي په سند کې چې زموږ کارکردګي ښه سي. نو هغه څه اقدامات داسې وکړل، کله تبلیغي جماعت سره بې ځایه زیاتي وکړله، کله مسجدونه دوی څه بند کړل، څه FIR کاټ کړل د علما خلاف د جمعې په لمانځه باندې یا په عام لمونځو باندې. نو سند حکومت دا یو فایده خو حاصله کړل چې د اقوام متحده په کارکردګي کې دوی په ښه نمبر باندې راغل.
چې د سند صوبایي حکومت دا ټیم په ټولو حکومتو کې ښه دی، ښه خبره ده. اگر چې د سند حکومت ډېر کمزوری حکومت دی، پیپلز پارټي په حکمراني کې ډېره کمزوری پارټي ده. که زموږ دوستان یې ګوري په دا پیج باندې څوک، نو زه له هغو معذرت و معافي غواړم، ستا خو د دلازارۍ موقع نه ده. لیکن اصل ماحول و فیصله دا وه. زه بیرته هغې خبرې ته راځم. کله چکزي صاحب چې حواله ورکړه، ګوره ملایشیا او انډونیشیا او ترکي دا درې ملکونه زموږ دپاره مثال دی چې څه نه څه پر پښو ولاړ دي. هلته څه علمي کار شته، څه تحقیقي کار شته، څه ساینسي کار شته. نو هغه راولاړ شو داسې سپرې سینټران او لارې جوړې کړلی سي. یو سړی مسجد ته موږ دا ویډیوګانې ګورو چې ترکي کې هم سړی روان دی، هلته خو ښځې مسجدو ته ځي. نو پښتانه او دا دلته زموږ ملایان خو ښځو ته ګس حق نه ورکوي او نه په دین راګډوي خوریانې. نو لیکن دغه په مقابله کې ګوره زموږ دوه مثالونه. د ایران مثال دی. ایران ډېره کمزوري وکړه، اگر چې د اختلاف باوجود په ایران کې یو د علماء حکومت دی، انقلابي خلک دی. لیکن دا د کرونا په معامله کې دوی خپل قوم ته هم ډېر نقصان وکړي، ډېره زیاته ناپوهي وکړه. دا په کار دی تجزیه به راځي، حالاتو رپورټونه به راځي او له موږ سره ډېره زیاته زیاتي وکړه. ګوره چاینا د دنیا سره زموږ طالب علمان هلته 2.5 زره صرف طالب علمان وو، نور خلک به هم وو. هغه یې وساتله. هغه ویل چې دا زموږ د ملک دا ټیم میلمانه دي، کم خدمت چې موږ خپل سړي ته کوو، چایني ته کوو، هغه به پاکستاني یا د دنیا بل وطن ته هم کوو. نو ایرانیانو خو دا خلک راټول په زراو خلک راولرل او زموږ صوبایي حکومت او وفاقي حکومت دا کار نه وکړي چې دا تفتان بارډر، ګوره دوی نه تفتان آبادوي په چاغي کې پاکستان اټمي دماکه کوله. نو هغه ټیم خو چاغي ډېره اوریا ده چې نواز شریف صاحب راغلی او اختر منګل صاحب ګاډي سره چلوله، چاغي ته لاړل. دا یو تاریخي واقعه او ډاکټر قدیر پکې هلته دماکه وکړه. اوس عمران خان صاحب هغه ورځ په تقریر کول تفتان تو ایک صحرا ہے مجھے پہلے معلوم نہیں تھا. نو دا ډیره ناشوده خبره ده. دنیا بارډرز هر ځای آباد وي، دلته دا مشکل دی. چمن هم نه آباد دی، دلته توبه هم نه آباد دی، دلته کاکړ خراسان هم نه آباد دی، دلته وزیرستان او باجوړ کې هم دا مشکل دی. دلته د ایران د تفتانه بیا ته ګوادر سکم بارډر دی، هلته انساني سمګلینګ خو کېږي، منشیات سمګل کېږي، لیکن نه د غذای آبادي ته نه چې کوم حلال کاروبار دپاره او تجارت دپاره څوک ځي، د هغو دپاره یو وسیله او ذریعه جوړېږي. نو زما دا خیال دی چې د مسجدو چې کوم میډیا تاثر جوړ کړی یا کوم خبره د باندې راغه، داسې حقیقي نه وه. اوس هم خدا نه خواسته که دا معامله روانه ده او دا نوره زیاتېږي، روزه را روانه ده، تراویح را روان دي، لمونځونه را روان دي، د جمعې لمونځونه ده، عید موقع را روانه ده. په کار دی زه علماو ته دا درخواست کوم چې علما باید سي دا معامله په سنجیدګي واخلي او خپل خلک، خپل معاشره او خپل مقتدیان اکټیو کړي، د انګریزانو په ضد کې فعال کړي او له خلکو ګوره احتیاطي تدبیرونه فرض دي. په هغه کې کمزوري کول، که عالم پای کمزوري کوي، که تبلیغي کمزوري کوي، که ماوتا کمزوري کوي، که لیبرل او سیکولر یا کومپرست سړی کمزوري کوي، نو دا خو جرمدار دی. بیا هغه جرم خو معلوم دی، هغه جرم خو نه معافېږي. که یو کلی خراب سي، که یو محله خراب سي، که یو 15 کسان خدا نه خواسته نور په آفت زده سي او هغه سي، نو په دا وجه احتیاطي تدبیرو باندې ډېر زیات مباحثې پکار دي او په نویو طریقو باندې پکار دي. څنګه یې موږ وکړو؟ دین چې کوم احتیاطونه ښوولي دي، زه دوباره خبره دوهراوم چې موږ په خپل آپس کې خو پر دا باندې مناظرې او بحثونه نه دي پکار. بېځایه زموږ کار خو دا و چې موږ د دین د صفایي کوم مزاج دی، دا مو د دنیا د شپږ اربه شپږ اربه انسانان ته ورښولی وی. دا هندوان به څنګه صفایي کوي، دا چاینیز به څنګه کوي، دا بودمت والا به څنګه کوي، دا کوم خلک خدای نه مني دا به څنګه صفایي کوي. زموږ قوم پر خپله پر مسجدو او پر صفایي او پر لاس منځلو باندې سره خوري. نو په کار دی چې تدبیرونه اختیار کو او نوي لارې هغه کو. دا هغه چې کومه خبره وکړه اچکزي صاحب، زما خو برل د ایران له حکومت او د ایران له قومه ګیله ده. ایرانیان زموږ د ټول مسلکي اختلاف باوجود یو زوړ قوم دی، تاریخي قوم دی، لیکن په دا موقع چې دوی د خپل قوم د فارم کم غفلت کړی دی، ګوره دا زموږ له مخه دی. ایرانی مذهبي خلک دي، موږ تاسو بد ورته یو که ښه ورته وایي، لیکن مذهب پرسته خلک دي. اور چاینیز بې خدای خلک دي، هغه خدای نه مني، نه یې پزه نه که سره نه منل خو بیا جلا خبره ده، خدای که سره یو نیم ارب انسانان پزه نه. چاینا همت وکړي، ځان یې محفوظ کړي، ځان یې سیال کړي. ګوره په دنیا کې دا ټیم تر امریکې او تر مغرب او تر فرانس زیات سیالس دی، هغه
احتیاط لاولې د تدبیر لاولې د عقلمندۍ لاولې د عزم او د ویل پاور لاولې چاینا ده. چاینا 200 کسان اوس پاکستان ته راغلي دي، چاینا ایران ته راغلي دي، چاینا سبا امریکا ته لږی سره سره سیالي د جنگ دی، چاینا سبا ایټلی ته لږی. نو دا کار خو د مسلمانانو په کارو، دا خو پښتنو له پکارو، دا خو پاکستانیانو له پکارو، دا ترکی له پکارو، دا ملایشیا له او دا سعودي عرب له پکارو. نو زبل یو اسانه خبره کوم، ګوره دا د سعودي عرب له شاهانو د زموږ همیشه ګیلایز دا شنشاهان دی او دا د تیل پیسې ضایع کوي، ولته امریت دی، ولته شنشایت دی، او سوای دا د حرمین د خدمت علاوه د حرمین خدمت بلا شوبه ډیر ښه کوي، ورموږ ورونه ساړي سي او دوی ته هلته د نه کولو نه کولو باوجود موږ شاهي خاندان ته په مکه او هغه کې مدینه منوره کې دعا ورته کوو. نور خو دغه څه داسې کمال نشته، لیکن دا پر دا موقع ګوره شاهي خاندان یا د دوی ریاست دا یو فیصله وکړه خانه کعبه او مدینه منوره دواړه مسجد نبوي دواړه بند کړه. او اوس هم په تر 3 ورځې کول د کرفیو ده، ظاهر یعنی مسې خانه کعبه بند سوله، دغه باوجود زموږ خلک پر بریلویانو او پر دیوبندیانو سره اړ دي یا پر شیعه او سني سره اړ دي. دا خو ډېره غټه د غور خبره ده، د فکر خبره ده. او که مسلمانان په یو شي کې چورت نه وي او یو تدبیر او یو احساس او یو چورت نه کوي، دا خو زموږ لپاره ډېره کمزوري خبره ده. او موږ مخکې کمزوري یو علمي طور او فکري طور پکار دی چې حالاتو باندې نظر وساتو. علما درانه خلک دي او قدرمن خلک دي او خواریکش خلک دي، تبلیغي جماعت ساده خلک دي لیکن دین لمینه لري. یعنی زه په خپل تبلیغي جماعت له حکومت له هغه بعد قائل نه وم چې حکومت څخه کوم وارنینګ جاری کړي یا په دنیا کې کوم مشکل راغی باید تبلیغي جماعت دا کار مو وکړي، احتیاط کړي وای. او لیکن چې وسو بیا حکومت له نو پکار پکې میلمانه وو، پکې سپینجيري وو، پکې ځوانان وو، پکې مسافر وو، دارنګ به درد خلک ول، دارنګ په وینو سره کول، یا تر ورځ پارونه برس په کوټه کې ځوانان ډاکټران دارنګ ټکول، دارنګ په تاړون نستل. دا زموږ اصل کې هغه سیاسي مشکل دی چې دلته د جمهوریت په نامه چې کوم فصل د پارټیانو غ یا د بیروکراسي غ یا کوم مزاج موږ جوړ کړی دغه دا فصل دی. هغه په کرونا کې تبلیغ هم نه لکې، هغه د مسجد له محراب ځای امام هم به طریقې را باسي، هغه ینګ ډاکټر ځوان ډاکټر خپل لاس پر تلی را اخسته دی او د مریض علاج کې په دا محکم ناز دی، رقم سرکار ډنډه ورکی. دا خو د خلکو لطیفه جوړه کړه چې لس هفته لس په مخکې د ډاکټران ته د پولیس والا او ټول قوم سلامونه کول، او بل ورځ بیا پر جنا روډ کې او د وزیر اعلی صوفي صاحب د کور لمخه په ډنډه پر هغه کې غوینو کې کالیان ور سر کړو تاړې ته بوتل. دا رویه سیده د زموږ سیاسي رویه نه ده، دا جمهوریت رویه نه ده، او دا څه د درانه قوم او د یو باشعور قوم رویه نه ده. دا اصل کې زموږ هغه د نن امریت دی او هغه د نن کوم کمزوریان دي هغه پر داسې موقع راسي. نو زه دوباره دا خبره کول غواړم چې دا اوس حالت ډیر نازک دی او را روان د روزي شپې دي، ډیر د عبادت او د خوند او د مینې شپې دي او ازمایش ډیر لوی دي، صبر ډیر لوی پکار دی، هر خبره ډیره ذمہواری کول پکار ده او هر خبره حساب لري. په دغه دنیا کې هم د دنیا د قومو تر مابین پښتنو قوم کې هم ډیر شپانه کړی دي، ډیر بدیان کړی دي، ډیر غلطیان کړی دي، مسلمانان تر ډیر ملامت دي. پکار دی چې موږ مغرب ته خوېش توبه وکړي، موږ پکار دی چې خپل ګریبانو کې وګورو، خپل ځان سره حساب وکړو، خپل کور ته او خپل چارو چاپیر ته لږ نظر وساتو او داسې یو عزم یو جذبه یو خیرخواهي بیداره کو چې موږ د ځان له حفاظت سره د ځان له خیرخواهي سره د انسانیت لپاره یو خیرخواهي په دا مشکل د درد وکړو. اچکزی صاحب او سید علي صاحب پر لاین باندې دي. جی اچکزی صاحب. عبدالمتین اخونزاده صاحب ډیره مننه. نو اخیری سوال به زموږ سید علي اچکزي صاحب ته موقع ورکړو، بیا به عبدالله هلال صاحب هم راشي، یو 15 اخیری کلمات به داسې ووایي چې زموږ قوم اخیری کلمات به 15 د سید علي صاحب د سوال د جواب بعد به تومات یو 15 د دا قوم د اګاهي دپاره په حیث سیاسي یو داسې 15 کلمات چې موږ باید د کرونا په باره کې څه عمل وکړو، بیا به حیث ډاکټر عبدالله هلال صاحب ته 15 منټه صرف ورکوو
چې هغه هم دا قوم ته پیغام ورکړي. جی سید علي اچکزی صاحب. اخونزاده صاحب ما پوښتنه دا ده چې د چمن د خلکو اکثره چې کوم دلته روزګار دی هغه د چمن بارډر سره منسلک دی، یعنې دوی متبادل هېڅ روزګار نه لري. تقریبا 80% یعنې په سلو کې 80 کسان هغه داسې چې هغه د بارډر سره د دوی د رزق روزۍ چې کوم دغه دی هغه منسلک دی او تړلی دی. کوم وخت بارډر باندې دوی هم بېکاره شي. نو مرکزي حکومت په دغه حواله څه کول پکار دی او ستاسې چې کوم یو کردار دی یا د یو سیاسي کارکون په حواله یا د جماعت اسلامي کارکون خو به اوس یا ستاسې کوم تنظیم دی د دې خلکو سره څه امداد کول پکار دی چې پورې طور پر د دوی یو امداد وشي، ولې خلک په کورو کې ناست دي، روزګار یې نشته او هغه یې نشته، کار یې نشته. او بله خبره دا شی د اخونزاده صاحب چې کوم ملایان خو زه دوه قسمه ملایان ورته وایم. یو هغه علما دي چې هغه په غټ غټ ښارو کې اوسېږي لکه کراچۍ، کوټه او نور، او یو هغه د کلو ملایان دي، د ماجت د کلي چې کوم ماجت یا دغه یو ماجت یې هغه د کلو ملایانو سره چې موږ مجلس کړی دی هغه وایي چې دا کرونا سي کیسه دا مسلمان نه نسي وغیره وغیره داسې خبرې کوي. جبکې کوم د غټ ښارو کوم علما دي لکه تکي عثماني صاحب چې راواخه مطلب داسې غټ غټ عالمان چې دي هغه وایي چې یا دا احتیاط پکار دی او داسې ماجت بندول هم بده خبره نه ده، لرې سي هغه سوشل ډسټنس چې دوی ورته وایي هغه پیدا کړي. نو په دغه حواله باندې ستا څه موقف دی؟ ډېره ښه سید علي صاحب، ډېر معنی خیز او په زړه پورې سوالونه دي. زه اوله خبره خو د بارډر له حوالې دا کول غواړم چې حکومت پاکستان له د کوټي خلک خو ما خل کېدلی چې اختیار به نه لري او نه به په دا شانو سر به خلاصېږي. ولې چې دلته د استازو د ښار یو ګورنر صاحب و پارټۍ په زور کې په حکومت کولم، نو ما په موقع ورته ویلي چې بهی دا کندهار له تاسو ولې نه ځاسته. نو دا خو څه یعنې کندهار له ما خل د کوټي کله ګورنر نه تللی، بلوچستان خو به نه تلل، د پښتنو ګورنران ته خو پکار دي چې هلته لاړ شي او هغه وکړي. زه مرکزي حکومت ته اسلام آباد ته هم دا ویم او د کابل خلکو ته او د کندهار خلکو ته هم دا پر دا غږ پر کوم، طالبانو ته او ټول افغانانو ته او افغان حکومت ته یا ولس ته چې افغانان دا ټیم په کوم مشکل کې دي، د علاج له حوالې یا د خوراک له حوالې یا د امن له حوالې. زه د کرونا که د حکومتو زړونه نه کي نرم او پالیسیان نه کي بدل او تکلیفونه موږ رفع نه کړو، لرې نه کړو، نو بیا خو د مالک کائنات له خوا دونې غټه ازمایش او د انسانانو دونې غټه بې تدبیري سي او جرثومه او وایرس پیدا کړي او د خلکو د وژلو دپاره په خپله پکې مبتلا سو. نیویارک او لندن او پیرس او ایټلي او جرمني ټول پکې شریک سو. الله د پر دوی باندې هم رحم وکړي، انسانان دي، موږ به د خیر او د امن دعا ورته کوو. نو پکار دی زه قبایلي خلکو ته هم ویم، درنو علما ته هم ویم، د پاکستان سیاسي جماعتو ته او افغان حکومت او افغان ولس ته او د افغانستان سیاسي جماعتو ته هم دا ویم چې پکار دی چمن بارډر باندې هم د تورخم بارډر باندې هم او ټول بارډرو باندې باید سي احتیاطي تدبیرونه جلا دي، هغه پکار دی چې وسي. نه زموږ قوم ته زموږ علاقې ته مشکل پیدا سي د تفتان بارډر غوندې، نه کندهار ته او کابل ته او خوست او جلال آباد ته تکلیف پیدا سي. لیکن لیاري بندول یا بې احتیاطي کول یا بې تدبیري کول یا دا وخت باندې ضد کول او ناپوهي کول دا برل د دنیا د سیال قومو شیوه نه طریقه نه. نه پوهېږم چې زموږ په وطن کې داسې درانه خلک سرکاري طور یا انتظامي طور یا قبایلي طور څوک دي چې دا معاملاتو باندې خبره وکړي او لیاره جوړه کړي. په کار خو داسې دا لیاره جوړه سي او په دا مشکل کې په دا آفت کې هر انسان قیمتي دی، هر انسان درس دی. اخونزاده صاحب د سید علي اچکزي د سوال یوه برخه دا هم وله چې زموږ د چمن علاقه توبه اچکزی توبه کاکړي زادر ژوب بیا در زادر لوړه چې کوم علاقې دي د دې زیاتره ګزاره د 80% د روزانه پر بنیاد د ګټې وله چې سهار به یې ګټلې 200-500 روپۍ، ماښام به یې څټلې د پښتو په مثال کې. نو آیا حکومت چې عمران خان د اساسي پروګرام جوړ کړی دی چې دی پر میسج سره تقسیموي
آیا یو وفاقي حکومت یا صوبایي حکومت دومره ناکامه دی چې هغه ته خپل غریبان نه معلومیږي چې د کونسلرانو په ذریعه یا د خپلو ایم پی ګانو په ذریعه یا د ډي سي اوس په ذریعه یا د سیاسي پارټیانو په ذریعه یا په خپل په یو ډیټا په ذریعه د مردم شماري د ډیټا په ذریعه چې هغه کورو سره مالي مرسته وکړي چې چونکې شریعت سلوړ چونکې د پاکستان ته معلومه ده 80% پر دهي علاقو مشتمله ده او بیا دغه زموږ علاقې د دې ټولو روزګار چې دی هغه پر دغه دی چې مثلا سهار یې وګټه ماښام یې وخوره نو د دغه خلکو د روزګار لپاره حکومت ته نه و پکار چې د دغه خلکو سره زیاته مرسته سوې ولی جی بالکل پکار دی چې ستاسو خبره ډیره ښه ده چکزي صاحب ستاسو هم د سید علي صاحب هم چې له حکومت سره د نادرا ډیټا پرته ده له حکومت سره د ماشومانو ډیټا په ایجوکیشن کې پرته ده له حکومت سره په ووټرانو کې په الیکشن کمیشن کې ډیټا پرته ده دا سینه ده چې دا ټایګر فورسونه ورته جوړي او بیا خلک پر کلو ګرځي نوي ماړه یا غریبان را پیدا کوي خلک په بار کلی کې پاره غلې کې پاره ماله کې معلوم دي په کار دې مرکزی حکومت او صوبایي حکومت خلکو ته شپې ډیری سولې او خلک په تکلیف دي واقعیتاً زموږ د وطن دا کمزوري ده یا وزد مسلمانانو دا کمزوري وسمرمه سیدا سهار غټل او ماښام خړل دا د حدیث لاولې د خبره نه ده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وی سي غټه شړای وکي هغه درې سي کې یو پر خپل کاروبار لګي یو خپل کور بچانو ته کالی ته خوراک ته بیمار او جانداری ته راړي او یو حصہ دغه بیا صدقه کوي د خیر په کار کې د تعلیم په کار کې یا زکات او غور کوي صدقه به کوي نو دا خو ګوره زموږه سماجی یا دینی کمزوري دا د سوس واقعیتاً ډیره لوی حصہ د وطن دا ټیم په دا مجبور ده چې 3 ورځې 5 ورځې 10 ورځې شلم ورځ یا میاس کړي اوس مزدوري نه ده کړې نو هغه شام پریشان دي یو تجویز خو ما دا دی چې باید حکومت دا کار وکړي او زر تر زر وکړي او د پیسو د ورکول یو طریقه د خلکو په مشوره باندې معلومه کې خاص کار چې دا د چمن او شاوخوا علاقه ده چې هغه زراعت نه لري هغه دکانداری یا تجارت صرف بارډر دی او زه د بارډر لواله دا خبرم کوم چې د سکم ادارې دي د ډیسټریکټ ګورنمنت غي او فاقي ادارې دغه په کار دي خلکو ته یو داسې میکانیزم جوړ کړي احتیاطي تدبیرو سره سي سکسانل تزي په واري باندې یو 2 ورځې ورځ مزدوري کوي بیا راځي یو مخ انسانان بندول او یو تدبیر نه کول دا بارل کمزورې پهلو دی او الله د فضل کې دا پر روان شپو کی زموږ لغاړي کړي دا لاک ډاون سره دی لغه سره نور تدبیرونه حکومتونه نه کوي پارټیانې د غسی ناس دي بیروکراسي په خپل کار اخته ده او سرکاري نظام موږ ویسه کمزور دی یا مفلوج دی دا نور علمیه نور غمونه نور افتونه نور دردونه پیدا کوي روان شپو کی په دا وجه زغه خبرې ته دوباره راځم سید علي صاحب هم وکړه او ما 2-3 ور په تکرار وکړ چې هغه زموږ د کلی امامان سړي هغه ساده دي زه علماو ته دا خواص کوم چې ګوره مسجد باید په داګرد بحران کې د امداد مرکز وي د خیرخواهی مرکز وي د عبادت د امداد ورکولم عبادت ده د احتیاط ورکولم عبادت ده او جمع کدرې کسان وي کې 15 کسان وي کې دا د ګرد کلی لپاره په داوس حالت کې زه فتوا نه ورکوم زه د فتوا سره نه یم لیکن زه تدبیر خبره کوم چې دا کافی ده دا د برکت او د تقوا او د خیرخواهی ذریعہ ده لیکن ماجد او مولوی صاحب او تبلیغی صاحب او خدمتګار او حاجی صاحب او د کلی سیاسي کارکون هر پارټي سره هر سماجی اړخ هر نظریه سره لري هغه باعث پر دا موقع مسجد د ټول کار د پاره مرکز وګرځي او په کار دې سمور لماجد زغفري ته مړی رول روسي یو ورځ مړی نه خورل په کور کې شي نه پخسوي ډیر تدبیرونه کېدلای شي ډیر کارونه کېدلای شي کزین بیدار سي او د روایتي شان زرا اوزي نو بیا په دا تکلیف کې ان شاء الله دنیا باندې دلای شي خپل فرض ادا کولای شي عبدالمتین اخوندزاده صاحب ډیره مننه ستا ډیر وخت موږ واخیستی یو ذکر تا ماته وکړستی د فهم د دانش پروګرام که په 2-3 منټه کې مختصر هغه موږ ته وایو نو به موږ ډاکټر عبدالهلال صاحب ته موقع ورکړو چې هغه یو 2 منټه خپل د اګاهي میسج ورکړي وکوم ته چې تاسو یو پروګرام شروع کړی دی ډیره ښه ده چکزي صاحب زه ستاسو د پیج په توسط باندې خپل ټول دوستانو ته
او ستا ټول کتونو ته دا خصوصي پیغام ورکوم چې موږ له دا تر 2 کلوزه ما خپل تعلیمي کارو سره له سماجي او له سیاسي کارو سره یا خپل ذاتی کارو سره یو فکری کار شروع کړی دی. دا اوس ټول مجلس موږ وکړو چې زموږ وطن خاص کر او نور مسلم دنیا یا مشرق سے موږ ته وایي دا فکری طور علمی طور ساينسي طور ډیر موږ کمزوري یو. موږ مجلس دانش او فکر یعنی د فکر او د دانش او داسې ناسته یو داسې ټولنه پکې موږ هفتوار او په میاشت پښینو سره او د ټولو طبقو خلک د ټولو سیاسي جماعتو یا د ټولو مسالکو خلک یا د ټولو نظریاتو خلک او د هرې طبقې ز بیروکراسي هم علما هم او سیاستدانان هم وهان او ځوانان او ښځې او نرګاړي دا مختلف مجلسونه کوو. لیکن اوس دا د کرونا په پس منظر کې موږ تر څو شپو آنلاین سیشن شروع کړي. سبا نه تاریخ ز بیا تر 14 تاریخ پورې موږ یو 8 ورځې د جمعرات بیا تر جمعرات پورې سبا ماښام 9 بجې ز بیا 3:30 بجو پورې د یو نیمه غنټې یو د سیشن شروع کوو. یعنی د سبا په موضوع کې زموږ هغه سوال دا دی یا موضوع دا د ټاپک دا دی بھئی دا مشکل څه دی دا موږ علمي او تحقیقي طور دا زموږ څنګه راوتلی او دا صرف د وسړي نظر زما نظر به کېدلی چې ډېر زیات نه وي بلکې په ما پسې یو څه سابقې لایقې تړلي دي یو څه ټایټل پرا دي نو هر سړی په هغه نظر راته ګوري. زه وایم پر دا سوالاتو باندې ټول قوم به حیثیت مجموعي د هرې طبقې څخه غور وکړو بیا خپل ځان ته یو لیاره جوړ کړو. دا مجلس دانش او فکر موږ شروع کړی دی د مصرانو دپاره هم د ځوانانو دپاره هم او زه دا آفر کوم یا دا موقع ستاسو د پیج په ذریعه خپل ټول وطنوالو ته مهیا کوم د دوی په خپلو کورو کې په خاندانو کې په خپلو ادارو کې په خپل آنلاین د سکایپ په ذریعه د زوم په ذریعه د فیسبوک لیاري په ذریعه داسې کوم د سوشل میډیا د ټیکنالوژي مختلف لیاري دي د دغو په ذریعه مجلسونه کول غواړي. صرف یو شرط دی پکې د اختلافي مجلس نه د شر مجلس نه د خیر غه د امن غه د عزم غه د توانایي غه او د یو نوې دنیا د اسلام پرونیا کې او د روحاني او تزکیه پرونیا کې یو نوې دنیا آبادول دپاره که څوک هر سوال کې دغه جواب ته موږ تیار یو او دغه سره آنلاین مباحثه کولو ته او مجلس جوړولو ته هم او انشاءالله چې الله د روزې له برکته سره د کرونا ختم شي بیا به مجلسونه هم کوو د سید علي صاحب دا کومه ګیله چې ده د پټي بعد به بیا انشاءالله په چمن کې د اومې تاسو سره یو مباحثه کوو انشاءالله پر دا موضوعاتو پکې موږ به راواخو ډاکټر عبدالله هلال صاحب نو 2-3 منټه به وده ته هم وخت ورکړو چې اخري سیشن موږ سره اوس عبدالمتین اخندزاده صاحب که داسې د اګاهي مؤسسه لکه اوس چې اخندزاده صاحب وویل چې موږ د فهم او د اګاهي پیغام یوړو سبا زموږ سیشن دا دی چې څنګه به د دا بلا څخه موږ ځان خلاصوو نو 2-3 منټه که چیرې وخت هم ډېر اوس اخندزاده صاحب څخه به ډېر معذرت غواړو. بسم الله الرحمن الرحیم. اچکزی صاحب د دې د خلاصېدو یوه لاره ده بلکې دوې به درته وایم دوې لارې. ټولې دنیا چې اوس پر هغه لار باندې ځان خلاصوي لکه پر کومه لار چې چا نه ځان خلاص کړي او هغه لار چې ده هغه یوازې د احتیاط لار ده هغه یوازې په کورو کې د پاتېدلو لار ده هغه یوازې د سوشل ډسټنس یا پبلک ډسټنس یا سلف ډسټنس یا د خلکو د لرېوالي او د جلاوالي لار ده. ټولې دنیا دغه یوه طریقه وازموله ټوله دنیا چون چې دا اول شروع د چاینا څخه وسوه او دا طریقه چاینا وازمویل هغه پکې کامیابه سو نو ټوله دنیا پر دغه لار روانه ده کوم چې چاینا ازمویلې ده. ولې د دې نه وایرس نه ویکسین شته در اوسه نه دوایي شته نه د دې دپاره بل څه داسې تدابیر شته نه چاینا په دې باندې په ټکنالوژي ځان خلاص کړی دي نه هغوی په طبابت ځان خلاص کړی دي نه هغوی په ښه میډیسن ځان خلاص کړی دي. هغوی چې یوازینی په کومه لار باندې لار ځان خلاص کړي هغه د احتیاط لار هغه په کورو کې د پاتېدلو لار هغه د خلکو د لرېوالي لار. لیکن افسوس موږ د هغه چپه روان حکومت خو موږ ته دا وکړله چې زموږ ښارونه یې رابند کړل دوکانونه یې رابند کړل سرحدونه یې رابند کړل لیکن بیا هم پر هغه سربیره موږ اجتماعات جوړوو بغیر ضرورت هېڅ داسې ضروري اجتماعات نه وي
نه د هغه اجتماع سي، نه قوم ته پیغام نه ولس ته پیغام نه د خیرخواهي پیغام، صرف د نسل د ادبي ماب د نسل ډکولو دغه پکې صرف د ډوډیانو دغه. نو زموږ زه دا وایم که چیرې موږ دغه عوامي مجلسونه کوم چې په کورو کې موږ کوو، کوم چې په میهمانخانو په بیټکانو کې کوو، کوم چې بیا ځای مجلسونو بیا ځای رابطې سره کوو، دغه رابطې لږ سره کمې کړو، لږ په مابینځ کې فاصله وساتو، لږ د خپل ځان خیال وساتو، پر خپل ځان ورحمیږو. خو ما زه همیشه دا وایم همدا به صحیح، موږ به مضبوط یو، زموږ قوت مدافعت به مضبوط وي، موږ به ځوانان یو، خو موږ وایو چې دا وایرس موږ کور ته یونسو. خو زموږ لو مسله چغزی صاحب چې شته، لو مسله اول چې موږ ته راپېښه ده هغه زموږ جهالت، زموږ بېشعوري ده چې خلک در اوسه پورې دا اکسپټ کړې نه ده، دا خلک در اوسه پورې زموږ په معاشره کې دا مني نه چې دا وایي شی نسته، دا افواهات دي او دا د خلکو جنګ دی پر موږ مسله دي. دا فکر کوي چې دا پروګرام یوازې موږ د پښتنو ته جوړ دی. وروره موږ پښتانه څه کولی سو، موږ څه شو، موږ په دنیا کې څه کړي دي، موږ په موږ کې کم ساینسدانان موجوده دي، زموږ کم علمیت او کم شعور دی چې خلک موږ ته پلانینګ کوي چې موږ د خې زموږ کاروبار خرابوي یا موږ په کورو کې نه باسي. ټولې دنیا په 200 ملکو کې دا پیلاو سوی دی، په 200 ملکو کې خلک دغه طریقه کوي. صرف دغه یوه طریقه د خلاصون سته چې هغه موږ لرېوالی وکړو، په هغه کې موږ د فاصلې لرې کړو، په هغه کې د لاس میلاوېدن کم کړو، په هغه کې په اجتماعات په کوم ځای کې د خلکو راشي په هغه اجتماعاتو کې مطلب یا جوړ نه کړو یا په هغه ته ورنسو. نو زموږ دغه یوه لار ده. اوس مې دلته یو شی کاتیا چغزی صاحب پیغام خو موږ روزانه پر خپل سوشل میډیا هم روزانه خلکو ته وایو. پرون د یو چا سوالونه راسه کول، وایي که چیرې د دې حقیقت موجوده وای نو دا ولې د خلکو سره دا سوال هم ډېر موجود دی. چغزی صاحب ته به اورېدلی ولې د دې ویډیو نه ښکاره کېږي، ولې دا مړي نه ښکاره کوي، ولې دا ناجوړه خلک نه ښکاره کوي. نو زما جواب دا و مال که چیرې یار خو دا 200 ملک لیوني نه دي چې هغه خپل اقتصاد، هغه خپل مطلب هغه اقتصاد فاینانس خرابوي، هغه خپل بارډرونه بندوي. څوک لیونی دي چې د کور دروازې په خپله په ځان پسې تړي او په کور کې کښېني. نو روزانه پاکستان ته، روزانه ټولې دنیا ته په اربو میلیونز بلکې بلیونز ډالر باندې روزانه د ملکو نقصانات روان دي. ترانسپورټونه بند سوله، فیکټریانې بند سوې. پرون ما کاتي په یورپ کې یو ملک دی، کوچنی ملک دی، نوم یې هم زما هېر سو، په هغه کې د هغه آبادي ډېره کمه ده، په هغه کې ټوله ملک په 2 فیکټریانو کې کار کوي، هغه 2 فیکټریانې لري، یعنې د ټوله ملک د 2 لکه آبادي چې ده هغه په دغه 2 فیکټریانو کې کار کوي. نو د هغه په د 50 کال هغه فیکټریانې نه دي بندې سوي، هغه دواړه فیکټریانې اوس بندې دي. هغه د ټوله ملک چې کوم خلک په دې فیکټریانو کې کار کوي هغه پر کورو باندې ناست دي. اوس ما یو شی کاتي ما ویل یاره موږ څونه شاته پاته کوو. یو بله خبره ما کوله د عبدالمتین اخندزاده په دغه باندې، ما که چیرې موږ زموږ علما او ډاکټران یا میډیکل که چیرې دا موږ پر وی پیج اوس خو دلته دوی زموږ په مابینځ کې لږ فاصله موجوده ده. چغزی صاحب او عبدالمجید اخندزاده صاحب ته هم دغه خبره کوم چې زموږ په مابینځ کې یو ډسټنس پیدا سو، یو فاصله پیدا سوه. موږ چې کومه خبره کوو هغه زموږ سره چې کوم بعضې کم علما دي، ټول علما نه ښیم، کم علما دي چې دا شیان زموږ سره مني نه، دا زموږ سره اکسپټوي نه. نو زه وایم که چیرې موږ پر وی پیج سو، زموږ لکه په روژه کې چې موږ پر وی پیج یو، روژه کې چې مطلب یو مریض پیدا سي، عالم دا ورته وایي چې یاره ته روژه در هغه وخته نه سې خوړلی تر څو چې د ډاکټر څه دې پوښتنه نه یې کړې. نو په هغه وخت کې زموږ نظر اخلي، په هغه روژه کې زموږ نظر مهم دی د عالم دپاره. بیا دوی دا فتوا ورکوي چې یاره ته روژه اوس خوړی سي چې ډاکټر درته راواکله. نو که چیرې په دغه ناجوړي کې چې په دې کې موږ د ډاکټر څه دی یا د میډیکل فیلډ خلک څه دي هغه در هر چا ډېر ښه پوهېږي، لکه څنګه چې عالم په خپل فیلډ کې ښه پوهېږي، ډاکټر په خپل فیلډ کې ښه پوهېږي. دا وایرس څه دی دا زموږ د فیلډ سره کار لري. موږ په دې باره کې روزانه مطالعات ګورو، موږ دنیا ګورو، چونکې موږ لکه عبدالمتین اخندزاده چې وفرمایله موږ یو شاته پات اول خو موږ د دنیا هغه قوم مسلمانان چې موږ ساینسدانان درلوده، دغه څه تصویران ما دغه کړل، دغه اوس محمد ابن زکریا الرازي دا ساینسدان چې دی دا تقریبا د دې تعلق د بغداد سره دی او دا د یو ګریټسټ فزیکل اف مسلم ورډز،
یعنی د دنیا هغه قابل ترینه فزیشن ډاکټر وو د دنیا په سطح باندې دا تقریبا په 854 او 925 په مابینځ کې تیر شوی دی د پر هاډو او پر بندو باندې د کتابونه لیکلي دي چې ټول دنیا د لار وړل دا یو بل زموږ یو ډیر ساينس چې موږ په ساينس کې وخت تاریخ درلودي د ټول دنیا کفارو موږ فالو کول اوس موږ دی کاپی کوو اوس خو موږ ډبلیو ایچ او ګورو موږ امریکایان ګورو موږ چینایان ګورو چې هغه څه وایي موږ کوم ته وایي نو په دې باره کې زموږ کچېرې چغزی صاحب زه د دغه څه ووتم دا زموږ ابو القاسم الزهروي دا تقریبا په دغه کې تیر شوی دی دا د اندلس سره تعلق دی او دا یو ډیر قابل سرجن د خپل دنیا وخت کې چې ټول دنیا د اکسپټاوي ټول دنیا د معنی د فادر اف سرجری ویل یعنی فادر اف سرجری د توای دا ابو القاسم الزهروي او د اندلس سره د تعلق ولو نور د پر تفصیل دی کوم زبل سره یو لاندې شو دغه خپل خلکو ته وایم چې موږ اوس هغه قوم چې موږ د بل چا کافي کوو موږ هغه سره توای موږ مجبور یو موږ هغه منو ولې موږ نه ساينسدانان یو نه ریسرچر یو نه څېړنه کوای سو نه دونه وسایل لرو په خپل مابینځو کې سره اخته یو دا حسین ابن یا عبد الله ابن سینا چورته وای دا عالم دا تقریبا دا په 1600 یا په 1450 کې د تیر شوی دی او چغزی صاحب د ټول ورډز د کم ساينسدانان چې ولا یا کم چې موږ غیر مسلم چې کم ساينسدانان ولا ټول بخښنه دي ټلیفونونه راته راځي همدا رقم یو بل ډاکټر زه درته ښیم اخري دا ساينسدان دا سراپودین تعلق چې ودی هغه دغه سره دی د ترکیه سره دی د ترکیه سره تعلق دی دا ساينسدان د په اړه کې ټول معلومات لیکلي دي نو دا وخت موږ هغه خلک وو چې د دنیا زموږ څخه اخستل یعنی موږ دنیا ته اخذ ورکاوي موږ دنیا ته ریسرچ ورکاوي دنیا ته معلومات ورکاوي اوس موږ هغه کوم جوړ سو هغه زموږ د بې علمۍ زموږ د بې تعلیمۍ په وجه باندې چې اوس موږ چې څه دنیاوال وایي هغه به کوو نو دنیاوال دغه وایي چې تی فاصله وساتئ ولې موږ پر دې باندې نه ریسرچ لرو نه زموږ سره دونې پی ایچ ډي وو سکالرز چې موږ پر دې باندې دغه وکړو یعنې د دې څه دا مطلب چې زموږ علمیت زموږ روشنفکري زموږ دا ډېر شاته پاتې سوله نو په لحاظه موږ شاته پاتې سو ابوالعظم یو مثال ورکړي مال یهود د دنیا یو ډېر کوچنی مذهب دی په ټولو مذهبو کې د کوچنی مذهب دی او فالوورز هم ډېر کم دي لیکن څه وجه ده چې یهود پر ټوله دنیا باندې هم د دوی بدمعاشي روانه ده هم د دوی غونډګري روانه ده هم معیشت پیسې د دوی سره دي یوه وجه ده تعلیم د دنیا ټاپ پی ایچ ډي هولډرز دوی 100% کې تعلیم یافته دي موږ په 100 کې 2% یو دوی په 100 کې تعلیم یافته دي دوی های ایجوکیشن چې موږ ورته وایو یا پی ایچ ډي هولډرز دوی 100% کې پی ایچ ډي هولډرز د دنیا ټاپ یونیورسيټیانې د دوی سره دي نو که چیرې موږ تعلیم وکړو د معیشت د پیسې به خپل زموږ پښو ته راځي د دې ضرورت بنئ چې موږ د باندې پسې ووځو او د دې ضرورت بنئ چې خامخا به پر موږ بارډر بند زموږ خولې به بندېږي زموږ رزق به بندېږي د ګردو پر زموږ یو هم پیغام دا دی چې په خپلو بچیانو تعلیم وکړي دا بارډر د محتاجۍ څخه خلاصي د دغه ګونۍ وړلو د دغه ګوریزۍ وړلو د دې محتاجۍ څخه خلاصي صرف یوه لاره د موږ ته راپاته ده چې زموږ د خلاصون لاره ده هغه زموږ تعلیم دی زموږ کې شعور دی تر څو چې شعور نه راغلی چغزی صاحب ولا کوم یا د وایرس څوک خلاص کی ولا کوم یا د غربت څوک خلاص کی یا ولا که د ګورنمنت تر واسه پر راورسېږي دا ټول زموږ هغه مین مشکل دا دی چې موږ کې بې شعوري جهالت او د تعلیم فقدان نو که ډېره مننه ډاکټر زموږ به هر څه دغی نو ډېره مننه دا بس عبدالمتین اخونزاده صاحب پخوا ته زموږ سره اوسه ډاکټر صاحب عبدالمتین اخونزاده صاحب که اخري میسج و موږ ته کتونکو ته ورکړي نو به رخصت سره واخلو خبره کول غواړم چې ډاکټر صاحب ښه خبرې وکړي
احتیاط اور احتیاط باید سي احتیاط وکړو لزان یو شروع کو بیا په خپل کور کې د احتیاط یو پیمانه یو طریقه جوړ کو د صفائی نظام راځوندای کو او د خپل پنځو سره منځو پابندي وکړو باید په کور کې د جمع اهتمام وکړو اور بالکل غیر ضروري طور وتل زما خیال دا دی زه د فتوا سړی نه یم لیکن دا د ګناه په زمره کې ده بې احتیاطي کول زه ځوانانو ته خاص کر دا اپیل کوم چې دا مجلسونه دا مړیانې دا محفلونه دغه دپاره شپې شته انشاءالله الله به بیرته دا دنیا آباده کړي بیا به موږ چکرونه مو بانډارونه به هم کوو مجلسونه به هم کوو له یوه سړي زه که یو سړی کرونا سي دی خو ځي پکې ځي یا تکلیف برداشت شي په درجنو په سلو خلک کله یو کور او خاندان ګډ هغه یو مشکل ته یو آفت ته یو وبا ته تیاري نو دونې زیاته بیوقوفي دا نه ده پکار زه علماو ته هم درخواست کوم چې له خپل ولس سره مینه وکړي او خپل خلک احتیاط ته اماده کړي خپل ځان هم خپل مسجدونه هم د صفایي مرکز وګرځوي او په دا کې څه عیب نه دی که خلک موږ ته وایي مسجد صفا کړي او مسجد محدوده کړي او دا د وخت او د حالاتو ضرورت دی او زه درېیمه او آخري خبره دا کول غواړم چې زموږ کوم قبایلي مشران چې دي سیاسي جماعتونه چې دي هغو هم پکار دی چې هغه په خپله ژبه باندې په خپل پیغاماتو کې په خپل عمل هم او په خپل پیغام باندې هم دا شی عملاً ثابته کړي ورنه پر روانو شپو کې په پاکستان کې ډېر زیات تکلیفجن صورتحال معاشي هم او سماجي هم او هغه سره د هیلث له حوالې ډېر مشکل دی کومه تازه سروې د پاکستان متعلق هم سوې ده چې 14% کسان که آینده یو نیمه دوی میاشت موږ احتیاط نه وکړو او ځان جلا نه وساتو په کورو کې او کم صفایي کارونه چې دي یا د طبي له حوالې د ډاکټرانو مشورې دي هغه نه ومنو نو 14% کسان خو یقیني طور درجه به درجه له دا مرض اخصونکي دي دا شکار کېږي بیا نو زموږ خو 14% هم په 10 کروړه کې په لکاو په کروړاو راځي نو له موږ سره د ټیسټ نظام نشته ګوره دا ډاکټر صاحب خبره کوي یا نور خلک پوهېږي په بلوچستان کې خو له ګوادرې راواخې بیا ته چمنه پورې د ایران له باډره بیا د افغانستان ته باډره پورې د لورلۍ ځای واخې بیا تر کولور ته ډېره بوکټي پورې کوټه کې د ټیسټ نظام نشته د لیبارټري نظام نشته اور دنیا د چاینا مثال خلک ورکوي نو چاینا ټیسټینګ وکړي هغه پوره صوبه یې ټیسټ کړه موږ ډېر کمزوري نو هغه کمزوري ته په خپله ناپوهي کې نور ورډانګول نور منډه ور وهل دا به له خپل ځانه سره هم بې وفایي دا به د ولس سره هم بې وفایي دا به د مذهب اور د کوم انساني ظرف دی یو انساني شرف دی هغه به هم دا خبره کمزوري نو زه اخرنۍ خبره دا کول غواړم چې باید زه مندو ته خوندو ته ماشومانو ته هم دا پیغام ورکوم چې تاسو باید په کورو کې خپل مزاج خپل لمن او خپله خندا پراخه کړه چې سړیان په کورو کې وي تاسو زویانو وروڼه په کورو کې ماشومانو ته څه نه څه د پراخي انتظام په کورو کې پکار دی که کور لږ پراخ وي او د مینې او د محبت مرکز وي او جګړې بجای خوشحالي وي پکې څه درګذر هم وي څه پکې نرمي هم وي څه یوه د بل خبره پرداشول هم وي بیا امید دا دی چې کاروباري خلک به د مجبورۍ باوجود کور کښېني او څه ګزاره به کوي خو ځوانان به د باندې نه راوځي دا بس یو میاشت دوه نیمې میاشتې غواړي که د افت د خدای ور خلاص کړو بیا پکار دی چې علمي لارې ته راسو ساینسي لارې ته راسو تحقیق ته او ریسرچ ته راسو نو نور جراثیمان هم را روان دي دا به اوس مستقل یو مقابله کوو د بقا یو جنګ به کوو نو پر دا به بیا مذاکرې او هغه سره کوو الله مو عزتمن که الله د هر شي حفاظت وکړي او الله د په ټوله دنیا باندې رحم وکړي پر مسلمانانو باندې هم او پر پوره عالم انسانیت باندې هم جزاک الله خیرا شخصي صاحب ډېره مننه ډېره مهرباني مننه عبدالمتین اخونزاده صاحب کور ودان ستا یو جان مننه موږ کوو چې موږ ته دې وخت راکړئ ډېره مننه ډېر کور ودان